کو د میراث مسلې په حق باندې یو کس وایي چې آیا پلار یا نیکه یا ورور یا مور د میراث نه چاته یو شی ورکړی وي دې ته هبه ویلی شي، چاته یو سیز ورکول او بیا هغه وفات شي، آیا هغه سیز چې ګاډی دی، پلاټ دی، پیسې دي، سره زر دي، سم دي، هغه یو چاته ورکړي دي په خپل ژوند کې هبه کړي دي، هغه خپل وارث ته یا بل څوک ته خو ورکړي دي چې دا د تا شو، دا د تا شو د ما طرف نه، دا ماله مه راکوه، دا د تا شو، دې ته هبه ویلی شي. هغه کس وفات شو، آیا هغه سیز د وارثان دوباره ترې اخیستی شي؟ بلکل یې ترې نشي اخیستی. کوم شی چې هبه وي هغه ته نشي اخیستی. او چې چاله ته یو شی ورکړو او تی دوباره تی اخلي، نبی پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا دومره بد دي، دا دومره ښه نه دي لکه سپی چې الټې وکي او دوباره هغه الټې په خپله باندې خوري. دومره سخته وعید او دومره ګندګي ده په دې کې، لکه سپی چې الټې وکي او دوباره یې خوري. نو ملګرو په دغه ویډیو په پیغام په ذریعه باندې تاسو ته وایم ډېر داسې خلک شته چې نن یو څیز ورکړي، دوه درې ورځې پسې دوباره بیرته ترې غواړي، او ما خو نه درکړی په شو باندې. نو تحقیق پکار دی چې څوک تاله یو شی درکړي ورته چې په شو باندې مې شو که نه دوباره بیا واپس در نه هلي. نو چې کله هم چاله یو څیز ورکوي که هغه لږ وي او که ډېر وي او په ورکړی چې دا د تا شو، ته مالک شوي، دوباره به یې نه اخلئ، دا لویه ګناه ده. رب ذوالجلال د موږ تاسو په دین باندې پوه کړي. جزاکم الله خیرا.